پلیز د ډیزل نارې به شی ډېرې وکړو خو ما خبرې ته غوږ ونیسه. زه چې یا چې کوم امیدوار راځي نو تا ته به ښایي دا غوږو چې دا خبرې لږ کوټي محفوظې کړو. نو واورئ نن یو هسپتال شوکت خانم باندې چې د عمران خان مور وه د غریبانو علاج په چې مفته که په لاهور چې ده که په کراچۍ چې ده که په پېښور چې ده او یو د موږ خانانو مور کلثوم هسپتال ده چې ورسې بیخ په دې وباسي چېرته د غریب علاج په چفري نسته. عرباو نه د کرباو خاوندان دي او په ګرد مروت خانۍ چې که یو کس ووایي چې چېرته یو ډسپنسري په دغې خاورې کړي فري یو سکول جوړي یو یتیمخانه یې جوړوي چیرې په د قوم طرز کړی الیکشن راشي د جناورو په میل منډۍ ولګوي هلکه تر خرڅه تر خرڅه تر خرڅه دا خرڅوونکي مروتو کا مشران دي کا خانان دي دغو خلکو د مروتو نه جامې ویستلې دي دغو خلکو د مروتو بیخ وباسلی ده 50 کاله راسې دا سرمایهدار په مروت خاورې په سیاست مالک راته جوړ ده. نن تا ایم پی ای چوک جوړېږي تا ایم این ای چوک جوړي چې چا سره ښه ډېر مالي اخیر ولې موږ په وینه چې د میرویس بابا وینه نسته د ابراهیم لودي وینه نسته موږ په مینه چې نادر شاه نسل نسته بیا دا څرنګه پښتانه به وي چې خان به یې د قام مشر به یې یا د کلي ملک به یې او ته به د کلي د قام سودا په پیسو باندې د پیسو والا سره کوې. لعنت دی په داسې خانانو ملکانو مشرانو باندې. دا هغه خلک دي چې مروت بې عزته کړي دي دا هغه خلک دي چې موږ نه جامې ویستلې دي. واوره مروتو دغسې هر یو خرڅوونکی خان دغسې هر یو خرڅېدونکی مشر په مثل د سپي ده په مثل د زناور ده او هر هغه مروت چې په ټیوبیل خرڅېږي په پریشر پمپ خرڅېږي په پیسې خرڅېږي پښتون نه ده نه ده پښتون د ایمان نسل نه ده. په خدای چې دا مروت په دغه ذات باندې دغو لالچیانو اخته کړي دي یو ورته خو ناروا کوي یو ورته خو غیرت وکوي ملا هم درته پیسې ولر مخته کړی او پیسې ول سره خو خپله پیسو کمی نسته ده. د تا سړکونه مات دي شپې له کوره نسې وتلی پولیس ته بدماشي شروع کړې ده چې چوک چیک کا پیسې وروا پوښتنې والے چوک نسته بدماشانو قبضه مافیا چرس فروشو جوارګرو دا ټول مځکه په سر اخیستې ده. دا د مشر کار ده چې دغو خلکو ته لګام واچوي د په خاوره باندې د امن خور کی امن چې کوم د پیلاو کی. نو لہذا که 50 کالو راسې تا تیارې ورکولی اصلی تا پسماندګي یې ختمولی اصلی تا خټو لوټو دغه سړکونه چې کوم د پاخه کولی اصلی تا ته بجلۍ راوستولی اصلی بیا بار مو نمبر ورکړل چاته مو د جنت په لالچ چې چاته مو په پیسې په لالچ چې بار دغه قوم ته دغو خلکو دوکې ورکړې او یو ورته یو ورته خو د خپل بچو ته سوچ خو وکړئ دا طارق سعید ته په 2018 چې موږ نمبر ورکړی وی پی ټی آی حکومت و خو وزیر به و بچې او فیل مو که
خو بیا هم د تا د خدمت مینه وه چې د باران ډیم د مروت کینال د نورنګ پالکې چې کلي په کلي سړکونه ټیوبویلونه روزګارونه دغه نر تاسو ته راوړي دي که نه دي راوړي بیا چې یو سړی فیل شي سړي زړه مات شي دې باوجود چې کوم ده نن هم بیا درته ولاړ ده په چیګو سترګو خاموش دوم ملا ده او یو ملا ګوټه یې لرلی ده ما پسې خبره کوي بل پرون یې ویله وایي چې ده ته ورته وایو چې دا زه به روغه استعمالوه دا ویډیو مې به کتلي که نه زه به زه له حلق نه درنه روباسه ډېر په زور یې ویله دوره تکبر دوره بدماشي مروتو ته خوند نه ورکوي او پرون چې وایي وملا ګوټیا واوره او جمعیته ته یې واوره پرون یې بیا ویله وی چې ما خوښه سي په مروتو چې برنونه شورېږي وګوټیا ته خو دوره قدر یو پوندکای چې راغلی په خدای مېلمه که نه وې زه مروت یم ما پښتو ما غیرت د دې پاکستان سرکار ورته سرنګوزو ته پکې لا څه شی په شعر به درته ووایم ګوټیا چې ته به په خپل ځان باندې غره ایښو لاس ته به دې واچوم بنګړي غوندې زه د شیخ بدین د غرونو کاڼی یم کړم به دې توکر ګړي غوندې رایسا مولوي صاحب وشوه چې دا شپږ وزیران دې وه 14 میاشتې د حکومت وه مرکز چې د حکومت و ورور د وزیر و وشوه دغه مروت خانۍ ته لکۍ ضلع ته بیټنیو خټکو وزیرو ته چې کم خدمت دې وکړه کم کار دې وکړه مړی دې 150 کیلو ته 160 روپۍ ته د کیلو ورساو ډیزل او پټرول 300 ته ورسېدل چې په 120 پټرول و به د جلوسونه باسل چې کله 300 ته ډیزل ته ورسول بیا هغه تا ته مهنګایي نه ښکارېده دې ته منافقت وایي غلې 1 ارب روپۍ رالې 1 ارب روپۍ لکۍ ضلع ته رالې و دې وړې له انور نه دې دستخط واخیسته مولانا انور نه او ډي خان ته دې ووړې سوربند آیل فیلډ درنه ووه د بیټنیو ګیس افتدا د په ډي خان وکړه چې رایلټي جان تکې سی پیک روټ ترانه ووه هر یوه بدماشي دې را سره وکړه هر یو حق ترانه وړی ده او بیا راغلی دا قوم دا خلک دین او اسلام په نام باندې غلطوي داور دغ قوم لوز ده که نه ده چې رد کوو دی